ګرانو کتونکو یو ځل بیا زمونږه په دغه پروګرام کې چې تاسو طرف نه کوم سوالات راځي یو ځل بیا سوالات راغلي دي او تاسو کتونکو ناظرینو د طرف نه ان شاء الله تعالی هغه جواب وکوم ترتیبوار په ترتیب باندې او کوشش وکړئ چې دا خپل باندې وای اورې په غور باندې او نور مخکې خلکو سره هم شیر کړئ چې کومو کسانو سوالات راغلي دي مونږ لا چې هغوی ته ورورسي. ټول نه اول سوال مونږ له چې کوم راغلی دی زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او د هغې جواب. اول نمبر سوال چې کوم چا رالیږلی دی عبدالرحمن دا سوال رالیږلی دی د پېښور نه، پېښور یعنی جمیل چوک پېښور نه، او هغه دا سوال کړی دی وی چې مفتی صاحب په بچو ته په کور کې انسان په کوم عمر کې انسان هغې ته د مونځ حکم شروع کا یا د مونځ تلقین ولور کا یا په مونځ باندې پوی کا، او آیا دغه ماشومانو ته په کوم عمر کې انسان په مونځ باندې غوسه کېدایم شي که مثال کې طور په مونځ اونکه په هغې باندې ولا وهلم ورکولی شي. نو دې متعلق سوال هغه کړی دی چې ماشومان کوم عمر داسې عمر دی چې په هغې کې باید چې پلار والدین هغوی ته د مونځ حکم وکا چې دا یو فریضه ده په مسلمان باندې او دا په شپه او په ورځ کې 15 دفعه فرض دی. نو دغه عبدالرحمن صاحب چې کوم دی د پېښور نه جمیل چوک نه، هغه دپاره زه مختصر الفاظو کې د حدیث په رڼا کې هغه له جواب ورکوم. ابو داود شریف حدیث دی، حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت دی او هغه مبارک فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، او بیا فرمایي وضربوا علیها وهم ابناء 10. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه سوال جواب مخکې په حدیث کې کړی دی. حضور مبارک فرمایي چې کله چې د انسان بچي دا د 9 کلو شي، کاغه ماشومي کاغه ماشومي، حضور مبارک فرمایي چې هغې له د مونځ تلقین ورکول پکار دی، په هغې باندې مونځ کول پکار دی او هغه ځان سره ادرول پکار دی، هغه ځان سره جماعت لا چې ماشوم وي بوتلل یې پکار دی چې هغه بلد شي عادت شي او بار بار هغه ته وینا پکار ده چې بچې مونځ کوه، مونځ طریقه دا ده. بیا حضور مبارک په دغه حدیث کې فرمایلی دي چې کله 9 کلو نه تر 10 کلو پورې صرف هغوی ته تلقین دی چې مونځ کوه، وهل یا څه داسې هغوی سره نه دي پکار. بیا حضور مبارک فرمایي چې وضربوهم علیها وهم ابناء 10. حدیث کې فرمایي چې کله چې بیا لور یا زوی دا د 10 کلو شي، اگر که دا بالغ نه نو تاسې په مونځ باندې ولا تلقین هم ورکوئ، او چې کله مونځ نه کوي نو تادیباً په آرام باندې چې هغه ویني نشي، هغه یو اډوکی مات نشي، داسې وهل نه، تادیباً وهل هم هغې له ورکولی شي. یعنی که مونځ یې نو کړی هغه ته وهلی هم شي. نو دغه کوم چې د سوال دی چې بچو له په کوم ټیم کې د مونځ تلقین او تربیت ورکول دي، نو دا په حدیث کې ما جواب وکړ چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 9 کلو شي هغې له تلقین ورکول پکار دي بغیر د وهلو، او چې کله 10 کلو شي نو تلقین هم ورکول پکار دي، او چې بیا هغوی مونځ ونه که نو تادیباً هغوی له وهل هم ورکول پکار دي.